نبی علیہ السلام فرمایي لا تحلفوا بآبائکم وتواغیتکم، په خپل پلار باندې په خپل بوتانو باندې به قسم نه کوئ، په مخلوق باندې قسم کول ګناه ده. من حلف بغیر اسم الله فقد اشرک، د الله د نوم نه بغیر چې چا قسم وکړي دا شرک دی. خو الله رب العالمین په دې قرآن کې په خپل باندې په مخلوقاتو باندې قسمونه کړي دي. نو علما وایي چې دا ولې؟ د هغې وجه دا ده چې الله رب العالمین کله په مخلوق باندې قسم کوي نو اصل کې دا د هغې مخلوق څه ته اشاره وي؟ اهمیت ته اشاره. دا الله رب العالمین د هغې اهمیت ښکاره کوي نو په هغې قسم وکړي. او دلته په عصر باندې په ټیم باندې په زمانه باندې قسم کړی دی. څوک د عصر نه مراد د مازدیګر ټیم دی، مازدیګر هم ډېر شارټ دی، او جمهور وایي چې د عصر نه مراد هم وخت دی. نو چې الله پې قسم وکړو نو نور د دې نه بل کم اهمیت ښکاره کېږي. صوفیا وایي چې الوقت صیف قاطع، دا وخت چې دی که نو دا تیره توره ده، دا وخت دا تیره توره ده. که تا په لاس کې راواغستله نو ته په دې باندې ډېر څه کټ کې د ځان دپاره لار باواره کې، خو بالفرض که ستا نه بل چا په لاس کې واغستله او تا په لاس کې ونه نیوله نو تا به کټ کې بس ختم به کېږي ستا. ډېره ښایسته خبره ده چې الوقت صیف قاطع، د انسان ختمی. حقیقت دا دی چې موږ لا د وخت توره په لاس نه ده راغلی، بلکې زموږ د وخت تورې بل چاته په لاس کې میلاو شوي دي. ځکه خو موږ تباه او برباد ګرځو. مدرسو کې 8 کاله 10 کاله تیر کو، بیا چې د مدرسو نه وځو زموږ سره هغه شان علم نه بیا موږ وخت ټول ضایع شوی په اخوا دې خوا کې او ځان له دوکه ورکو. یو عالم بل ویلی دی وی الوقت ذهب، دا ټایم چې دی کوم ټایم از ګولډ، وخت چې دی سونه ده سونه. یعنی په دې وخت کې د ټول نه قیمتي شی چې دی که نه هغه سونه ده. ستاسو خیالي په اخبار کې روزانه د پټرولو قیمت به 15 ورځې پس تاسو ته پته لګي، په هر 1 تاریخ باندې او په 15 تاریخ باندې پته لګي چې پټرولیم او ډیزل دا زیات شول او که کم شول، قیمت یې وخت او که بادي شو. او د ټایم د دې سونې د قیمت په باره کې په اخبار کې روزانه دا بیاني، نن سونا توله په دومره ده، 10 ګرام په دومره باندې ده او 12 ګرام په دومره باندې ده. یعنی په ټوله دنیا کې د سونې قیمت په ډیلی بیس باندې اناونس کیږي چې سونه دومره زیات بره لاړله، دومره کمه رالاله، 300 روپۍ بره لاړله، 1000 روپۍ بره لاړله، لاندې رالاله. وجه داره چې سونه انتهایی قیمتي ده. وی الوقت ذهب، وخت چې دی دا سره زر دی، سره زر. د دې نه چې چا پیدا واغستله سره ډېر کم شی دی، وخت دومره قیمتي دی. او یو بل عالم لیکلی دی وی الوقت هو الحیات، ژوند چې دی که نه ژوند هم دې وخت ته ژوند ویلی کېږي. دا کم چې ورته موږ ژوند وایو، حیات ورته وایو، لایف ورته وایو، زندگی ورته وایو، دا ټایم او دا وخت اصل کې ژوند دی، بل څه شی نه دی. نو که زمونږ ژوند تېرېږي او ټایم تېرېږي موږ ته پیدا نه لو نو ژوند زمونږ په فضولیاتو کې لاړو، ټایم روان دی. طالبانو خیال دی چې زه به وخت نه الله پیدا لم چې کله فارغ شمه. دا څه دا نوم څه عجیب غوی نوم دی چې کله د مدرسې نه سړی وځي وایي دا فارغ شو. چېرته فارغ شو؟ فراغت نه ووتو. دا تسمیه بالضد ده، ښه دې ته تسمیه بالضد وایي. تسمیه بالضد دې ته ویل کېږي چې یو نوم چاله داسې کېدی چې هغه نوم د دې اپوزټ شي دی. یعنی مسلمان ته سړی کافر وایي، هغه داسې ده چې سړی فارغېږي نه، بلکې فراغت له چې مور او پلار کم 8 کاله ټایم ورکړو هغه ټایم ختم شو، دا فارغ نه شو بلکې دا مشغول شو وس. او موږ وایو چې ورګه زه فارغ شم بیا به داسې وکړم، بیا به مطالعه کوم. ما یو د مدرسې ملګری و، نوم یې نه علمه، تاسو به یې پېژنئ. نو موږ چې تفهیم القرآن کې به کله وو داسې ما ویل که کتاب ګورو پلانې کتاب کتل غواړي پلانې، ما ته یې مړه ویل اوس دا کتابونه ټول په اردو کې هم شرحې راوتې دي او پښتو کې هم شرحې راوتې دي، دومره ډېرې شرحې دي. وایي چې کله فارغ شو دا شرحې به ګورو بیا که نه. نو داسې اوس ورته کله کله زه ور یاد کړم څو شرحې دې وکتلې، څو کتابونه دې وکتل، هېڅ ته وخاندي بیا. دا وروسته بیا ټایم نه میلاوېږي، دا ټایم دی. او حقیقت دا دی چې که موږ وغواړو که نه، په موږ وغواړو په میاشت کې یو سړی 3-4 کتابونه ښه په اسانه باندې کتلی شي، ښه په اسانه باندې، ځکه چې وخت د بنیادي طور باندې ژوند دی. د دې په مقابله کې چې کله یو انسان د وخت قدر نه کوي که نه، نو یو 3 خبرې په هغې کې نورې هم کوم. یو دا ده چې زمونږ زیات وخت په څه کې خرابېږي، دا کل نه دی، کل سبا. دا سبا لفظ نه دی، کله چې د چا په ژوند کې دا سبا راشي که نه، وایي پرون سبا و، نن سبا دی او سبا بیا سبا دی. او بې وفا یاره چې دا ستا سبا به کله راځي. دا زمونږ سبا د اوسه پورې رانغی، سبا دا کار به کله وکړي، سبا به وکړمه. تاسو ګورئ که نه، زمونږ کله میټینګونه وي، زمونږ کله مشاورت وي، یاره چې دا کار به کله وکړو، سبا به وکړو. تاسو یقین وکئ دا یو کتاب دی په اردو کې، تاسو به دلته اکثري متاع وقت اور کاروان علم، دا کتاب ځان له ولیکئ، دا والی هر طالب یې وګورئ، متاع وقت اور کاروان علم.
په دې متاع وقت او کاروان علم کې لیکلي دي چې د ژوند د ټولو نه غټه دوکه څه شی دی هغه سبا دی د ژوند د ټولو نه غټ فریب او غټه دوکه دا سبا دی دا کار به زه سبا وکم سبا نه راځي وجه داره سبا ټول عمر سبایي نن دا ټیم چې دی نو 8:24 دی که نه سبا چې دا ټیم راشي نو بیا به هم سبا بل بی بیا به بیا بل سبایي بیا به بیا بل سبایي مسلسل سبا 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 و در ټول غټه دوکه ده کوم انسان چې د سبا کار نن کړی دی دا انسان کامیاب دی او چا چې د نن کار سبا ته پرېښی دی د انسان ناکام شوی دی لحاظ د خپل ژوند نه راځي چې سبا وباسو به که نه به وباسو هغه تبلیغ والا خبره اراده به صرف کو واده د نه علم او چې کم از کم اراده خو وکړو که نه که دا هر یو کار یې ګورې دا یوازې مطالعه نه ده هر یو کار که تاسو وایي چې ځان له پیزار اخلم که نه پیزار ته ځان له پیزار اخلمه جمع دی بوټان علمه نو بس نن لاړ شه سبا ته مه پرېږده که ته وایې چې ځان له جرابې اخلمه نو سبا ته مه پرېږده بلکې نن لاړ شه او نن د جرابې ځان له واله او که ته وایې چې ځان له د لایبرري نه کتاب رالمه ته دا متاع وقت کاروان علم سبا به ځان د کتاب په مکتبه کې والمه نن لاړ شي دا کتاب ځان له والی او د نن نه شروع کوي نو دې ته ویلې کېږي دا د ژوند د ټول نه غټه دوکه ده سبا به دا کار وکړم سبا نه راځي او دویم نمبر وایي چې دا وخت دا زیات چې ده که نه دا خودکشي ده که یو سړی وایي چې زه خودکشي کوم نو خودکشي دې داسې نه کړي چې پیستول راوالي ځان دې پیولي یا دې زار وخوري یا دې د تمرګر د پول نه ښکته ودانګي بلکې دا دې کینې په ارام باندې څه دې ملي بس دا خودکشي وکړه دا مړه شو د ټول نه غټه خودکشي چې ده هغه د ټایم ضایع کول دی چې موږ خپل وخت ضایع کوو یعنې موږ ټول خودکشي اوس په دې وخت کې ناست دا په دې جومات کې دا ټول خودکش راجمع شوي دي خپل خودکشي کوو خپل ځان هم مړ کو وجه دا ده چې کله انسان د وخت قدر ونه کړي نو د انسان شی نه جوړېږي که نه او څه شی چې جوړ نه شو نو وخت د ضایع شو ټایم یې ضایع شو او دریم نمبر خبره دا ده چې انسان وایي چې یاره الله رب العالمین نه زه ډېر قیمتي شی غواړم او د الله تعالی نه غواړم چې الله ربانه ټول نه غټ نعمت وکړي موږ غټ نعمت څه ته وایو غټ نعمت دې ته وایو چې ګاډی را سره او په دې وخت کې د سړي ارمان دی چې ښه ښځه وکړمه او ښځه و چې زما ښه خاوند په قسمت کې ورسېږي دې وخت کې ټول سوچونه فکرونه دی دورې د طالبان فارغېږي که نه د شپې ورځ سوچونه دی چې یاره کوم ځای کې به ماله مور پلار رشته کوي کوم ځای کې به راله ښځه کوي ښایسته ښځه پکار ده قابله ښځه پکار ده عالمه پکار ده تعلیم یافته پکار ده نو دا ټول سوچونه فکرونه همدغه روان دي نو د دې په ځای باندې وایي ښځه او خاوند مه غواړه بلکې د الله نه د وخت قدر وغواړه وخت د ټول نه بهترین نعمت دی بهترین نعمت او دا اسلاف د دې یو څو اقوال درته وایم د وخت قدر څومره پکار دی نو دې کې 3 اصول دي 5-6 منټه پاتې 3 اصول درته وایم د نن نه بالفرض موږ د وخت قیمت بالفرض موږ معلوم کو وایو چې وخت قدر کو 3 خبرې دي په دې کې د 3 خبرو خیال ساتل غواړي نمبر 1 نظام الاوقات نظام الاوقات معنی دا ده چې د خپل اوقات منیج کول پکار دي چې د نن وروسته زه دا سوچ شروع کوم چې د خپل اوقات منظم کو بس لټې مې ټول خراب شو وخت د ټول نه قیمتي شی او زمانه ضایع شو د نن وروسته خپل ځان لپاره ټایم ټیبل جوړوم نظام الاوقات مینز ټایم ټیبل جوړول ځان لا خپل اوقات خاص کول چې د سار به زه څه کوم سار به څه ټایم پاسېږم په تاسو کې 4 بجې کم کسان پاسېږي لس شت کې تاسو 4 بجې غالبا چې دا حافظان دي په تاسو کې ټول حافظان ځکه چې دین قاریان صاحبان سبق غواړي په طالبانو د 5:50 د 6 بجې مطلب دا چې د 5:30 او د 6 په منځ کې کم کسان پاسېږي لس شت کې تاسو ماشاءالله دې مطلب دا دی چې موږ ټول خودکشي یو موږ ټول خودکشي ټول خپل وخت موږ ضایع کوو یعنی د جمعې په دې ټیم کې چې سړی د 5 بجو نه لیټ پاسېږي دا دې په دې خبره باندې پوه شي چې زما خودکشي ته هېڅ قسم بل حاجت نشته دی د خپل خودکشي زموږ دپاره کافي ده یعنی هسې د شپې د عبادت ته چې دأب الصالحین وایي که نه او زینت الصالحین د زینت الصالحین دی دا د نیکانو خلکو ښایست دی نو په اوړي کې خو د تهجد موقع ډېرو کمو خلکو ته میلاویږي چې په جون او جولای او د اګست او د سپتمبر په میاشت کې فاصل خو ډېر ګراني چې نومبر دسمبر جنوري او فروری او مارچ او اپریل په دې شپږو میاشتو کې یو سړی ځان د تهجد عادت نه کړي نو په کوم ټیم عادت کېږي اصل علمیه ده که نه ده ډېر لوی علمیه ده دویم نمبر دا ده چې بیا د ساري مونځ کله وکړي نو د هغې نه پس بیا زموږ دا سملاستل کم کسان چې موږ ساري مانځه نه پس سملو لږ دس چت کې خیر دی رښتیا رښتیا وایو سار مانځه نه پس سملو کم کسان څوک نه سملی دا ډېره ښه خبره ده چې کم کسان نه سملی خو د دې په باره کې درته زه وایم چې د ساري د مانځه نه پس د وده کېدو خبره هغه دا ده چې حضرت
امام ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی کې دا حدیث نقل کړی طالبانو به ویلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې و اللهم بارک لامتی فی بکورها اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما امت ته د سحر په ټیم کې برکت واچوا سحر په ټیم کې برکت واچا د سحر د ټیم چې ده کنه د سحر د ټیم د طلوع الفجر نه اخوا که سړی پښمنی تر پاسه نه خوري رخه خبره ده د طلوع الفجر نه تر د طلوع الشمس پورې دا ټیم د برکت ټیم دی دا د برکت ټیم دی دا په سکه تیرول وړي دا په ذکر کې په تلاوت کې په مطالعه کې د دې درې ټیمونو علاوه چې په دې کې د ساري مانځنه پس موبایل اړو سو کلاس وینسي د ساري د مانځنه ورستو چې سړی بل کار ونه کوي خوب په ګډه لوی غلطي د انسان په دې کې خوبونه کوي په دې وړ کې خلکو تلک تکلیفي او په جمع کې خدا تکلیف نه د ساري په ټیم کې نبی له سلام د برکت دعا کړله زمنګ د ټیمونو په دې وخت کې ځای کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ول راغې حضرت فاطمه ودوا د ساري د مانځنه ورستو او رسول الله ورته چې یا بني قومي اشهدي رزق ربك ای بچا پاسېګا د خپل رب رزق ته پاسېګا قومي اشهدي رزق ربك د خپل رب رزق ته حاضر شه لا تكوني من الغافلين غافل ما ګرځا ساري مانځنه پس کوم سړی خوب کې دا غافل وي او بیا ورته فإن الله عز وجل يقسم ارزاق الناس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ان الله يقسم ارزاق الناس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس د طلوع الفجر نه در د طلوع الشمس پورې په دې ټیم کې الله د انسانانو رزق تقسیموي رزق ډوړی ته نه وي بره رزق یوازې ډوړی ته نه وي چې سړی عام طور باندې خلک وي چې کم خلک د سار د مانځنه پس نو د کی دا مالدار یو د سوکو د کی دا بغریبي رزق ډوړی ته یوازې نه وي رزق علم ته ویل کیږي رزق اخلاق ته ویل کیږي رزق کردار ته ویل کیږي رزق ډوړی ته ویل کیږي رزق عزت ته ویل کیږي یعنی کوم خلکو چې دا ټیم قیمتي کو منګه ارس روحانیت طرف ته اړو چې هر څه روحانیت کې کیږي دا ټیم چې سړی قیمتي کې الله تعالی بدلا خیر بوله ور کوي